سورة زمر آیت نمبر 60 سلیرشتم سپارہ درم رکو آیت نمبر 60 آیت نمبر 60 درم رکو صفحہ 11 آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل صدق الله العظيم سورة زمر آیت نمبر 60 درم رکو سلیرشتم سپارہ صفحہ نمبر 11 آخر پدی آیت کریمہ کے دہاغ خلقو انجام ذکر دے دہاغ خلقو سزا پاکی ذکر دا چی پا اللہ تعالی مندے دروغ ویلیو پا اللہ تعالی مندے دروغ سنگ دی پا اللہ تعالی مندے دروغ دا دی چې زنو خلقو الله ته عیسی علیه السلام زوی ثابت کړی وی دا عیسی علیه السلام د الله زوی دی اور چا ویل چې عزیر علیه السلام دا د الله زوی دی او د مکی مکرمه کافرانو دا ویل چې دا فرشتي چې څومره دي دا د الله تعالی لوریانی دي نو الله فرمایي چې ټولو کې غټ ظالم اول دغه کس ته چې ماته بچی ثابت کړ نو په دنیا کې خو ماته دا بچی ثابت کړ نو په آخرت کې به د دې سزا بسوي وجوههم مسوده د دې د مخونه بچ کم دي تک تور بوي څنګه چې کم دي په سړک باندې تارکول واچول شي او دا سړک چې کم دي د تارکول د وجه تک تور شي نو داسې بچ کم دي اورز د قیامت الله رب العزت د دې مخونه به هم سکیه دا به تک تور بکی او دا د مخ توروالو دا به علامت بوي دا به کم دی علامت به دی خبري وي دا به سو کم ګوري ماغي به چې دا هغه خلک دي چې په الله باندې دروغ تړلې دي الله دې ته موږ او تاسو او ساتلې کی ويوم القيامه او فرض د قیامت با تر الذين تبوینها خلق چې كذبوا على الله چې دروغ به تړل په الله تعالی باندې وجوههم چې مخونه د غیبه مسوده دا به تور شي وي الیس فی جہنم آئین دے پا دوزخ کے مثوان زائی للمتکبری دا کبر جنو وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتهم اور نجات بور کی اللہ رب العزت الذين اتقوا خلقتا چې پرهیزګاری وکړه بمفازتهم فکامیاب دي دوی لا يمسهم السوء او نبرسیږي دوی ته سبدي ولا هم يحزنون او نبدي دوی غمجن وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم پدې کې چې کم دي زیر دي د چاته زیری دے پرهیزګارو خلقو ته پهلنې خبره دا چې پرهیزګار خلق سوق دي پرهیزګار هغه خلق دي چې کوم د کارونو الله تعالی بنده ته حکم کړی دی بنده دا کوي او کوم کارونو چې الله رب العزت بنده منې کړی دی بنده هغه کوي نه او دا دوانه کارونه حکم د الله تعالی او د الله تعالی چې کم شیز منې کړي داغي نزان منې کی دا دوانه په اخلاص سره کوي اخلاص دې ته ویل کیږي الله دا مونږ کومه دستا حکم دې دا ګوره خالص تا د رضا د پاره کوم او یو شیز نه الله تعالی بنده منې کړي دې مثلا جواری دا سړی وی الله دا جواری نه کومه دا ګوره خالص تا د پاره نه کومه دې ته ویل کیږي متقی سړی
نو الله فرمای چې دا انعام بدابي دا انعام په دنیا کې انعام دا دی چې لا یمسهم السوء دغه په بدینه ملاویږي. تاسو وګورئ متقیان خلق پرهیزګار خلق دا په دنیا کې الله تعالی ډیر نیازبین ساتي، هر څه نشته او الله وته هر څه ورکړي وي. ظاهری تاسو وګورئ متقیان سره هیڅ سم نه او د دنیا هر یو نعمت الله تعالی متقیان ته ورکړي. نو الله فرمایي چې نمبر 1 خبره باندې دي ته وجه کم دې سبدي نه رسیږي ولا هم يحزنون او نه بدی غمجن وي. غم دې ته ویل کیږي نه چې کم دې دی له ټینشن ملاويږي، نه بدی په یو کار باندې خفقيږي. دا غي فائدہ دا چې دې د الله تعالی سره تقوا اختیار کړی دا لږ دې انعام دې. الله خالق كل شيء پدې کې د الله تعالی قدرت بیانېږي چې په دنیا کې هر یو مخلوق دی، هر یو شیز دی، دا چا پیدا کړی دی؟ الله تعالی. او بیا پدې کې د الله تعالی دویم قدرت دا بیانېږي وکیل چې الله تعالی په هر یو شیز باندې نگهبان هم دی، نظر په د الله تعالی دی. ګور نور روزي د الله تعالی په حکم سره، سپوږمۍ دا روزي د الله په حکم سره. نو صرف الله رب العزت شیز پیدا کړی نه دی، پیدا هم کړو او بیا چې کوم دی په دې باندې نظر د چا دی؟ د الله تعالی. الله خالق كل شيء او الله رب العزت پیدا کون کړي د هر یو شیز وهو على كل شيء وكيل او الله رب العزت په هر شیز باندې نگهبان دی. له مقاليد السماوات والارض. نمبر 1 الله رب العزت خالق دی، خالق دی. ور زموږ تبلیغیان چې آسان خبرې کوي هغه د درې خبرې وي. الله وی خالقم دی، مالکم دی او رازقم دی. وګوره خالق کل شی د هر یو شی څه دی؟ خالق دی. او بیا چې کوم دی له مقاليد السماوات والارض، الله چې کوم دی مالک هم دی. څنګه مالک دی؟ الله خپل وی چې ګوره دا یاد وساته د زمکه او د اسمانونو چابیان د ما سری دي. دا چا سری دي؟ دا ما سری دي. تاسو وګوره په دنیا کې مالک سره د دکان چابیانی وي، مو تاسو دی وی نه. چې کم سړی مالک ته د سره د کور چابیانی وي، کم سړی چې مالک ته د سره چې کم دی د دکان چابیانی وي، کم یو سړی د گاډي مالک ته د سره د گاډي چابیانی وي. چابي سړی ار چاته نه ورکی. نو الله په خپل وی چې زه سیما مالک یم، مالک. او دریم چې کم دی شاده چې کم دی تاسو په کتلی مونږ دې کې دا خبره کړې و الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نو الله پاک چې کم دی کنه رازق هم دی. او بیا الله وی چې زه رزق داسې نه ورکوم چا ته چې کم دی په آسان باندې ورکم، چا ته په سختۍ باندې ورکوم. نو دا صفات دي د الله تعالی. خالق هم دی، بیا مالک هم دی، او دریم د الله صفت څه شي دی؟ رازق هم دی. نو چې دا دریم ونه صفاتونه په یو ذات کې راغلل چې دا خالق هم دی، مالک هم دی، رازق هم دی. نو الله اخر کې په خپل نبی له سلام ته وی چې ګوره د عبادت لایق بیا څوک دی؟ الله دی. دا شریکان چې کم تاسو بوتان جوړ کړی دا د الله تعالی سره کم شریکان تاسو جوړ کړی دي چې کم دی د عبادت لایق نه دي، دي د الله د عبادت لایق دي. نو دې کې الله څه فرمایي؟ له مقاليد السماوات والارض او الله سره دي مقاليد السماوات کنجیانی د اسمانونو والارض او کنجیانی د زمکه. او د زمکه کنجیانی سدي او د اسمان کنجیانی سدي. الله دلته چې کم دی دا جمع را وړي دي، وګوره ډېر زیاتې چابیانی دي. اوس موږ ته خو ښکاري نه. وګوره باران نه کیږي، دا چې کم دی د کم ځای نه کیږي؟ د اسمان نه. نو دا باران دا د اسمان یو کنجش ولا. کله چې کم دی ګرمي زیات شي، ګرمي زیات شي، نو دا چې کم دی ګرمي چې زیات شي یخني ناراضي، موسم نه خوشگوار کیږي، دا د اسمان دویمه کنجي ده مثلا. اور دا چې کم دی د زمکه کنجیانی دادي زمیدار دی د کر او کرلو او دا د الله خوخه ده چې کر کوي دا غینه فصل جوړ شي. نو دا د زمکه کنجیانی ټول د چا سری دي؟ د الله سری دي. تاسو وګوره په دې مومندو کې په باجوړ کې غریزو علاقو کې خلک بور چې کم دی په 10-12 लाख روپے باندې کوي، په 10 लाख په 15 लाख هغه او کی بس قسمت خپل وي. او به کې کله نا کله بالکل د سره ښکار نه شي.
اوس دا د چا په حکم کې دي؟ الله په حکم کې دي. او پېښور کې وګوره، نور نږدې علاقو کې وګوره، په 40-50 فوټ کې اوبه راوځي. نو دا ټول چې کم دی د دې ټول شیزونو کنجیانې د دې چابیانې دا چا سره دي؟ دا د الله سره. نو الله دلته ځکه چې کم دی جمع د مقالید راوړي دا چې د دې ټول کنجیانې د دې ټول چې کم دی چابیانې دا چا سری دي؟ د الله سری دي. نو معلومه دا شو چې مالک څوک دی؟ الله. له مقاليد السماوات، او د الله سری دي کنجیانې ملک السماوات د اسمانونو، والارض او د ځمکې کنجیانې، والذین کفروا او هغه خلک چې انکار وکړلو بآیات الله د الله تعالی د آیاتونو نه، اولئک هم الخاسرون هم دا خلق نقصان مندن کی دی. قلت وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افغیر اللہ نو آیا دا اللہ نسیوا تأمرونی تاسو ما ته حکم کوي اعبدو چې عبادت وکړم ایها الجاهلون اے جاهلانو. ولقد اوحي اليك وبشك وحي را لګل شوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستا طرف ته، والى الذين او خلق طرف ته من قبلك چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستا روان دیو، لئن اشركت او کچرتا شرک وکړلو لا يحبطن عملك نو خامخا برباد شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستا عمل. لئن اشرکت لا يحبطن عملك. اور په دنیا کې چې کم دی غټه هستی هغه د حضور خدا تیر شوی دا چې د نبی له صلوات و سلام نه شرک سکے، چې د شرک تصور هم دا بالکل ناممکن دی. والله پیغمبر خدا ته فرمایي وکتا چرته شرک وکړو نبی ګوره یاد ساته لا يحبطن عملك، ستا عمل به ټول به برباد بشي، ختم بشي. بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بان الله اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر. بشک چې کم دی ویزه په خپل امتی باندې یریګما چې دا په وړو کې شرک مبتلا نشي. انما اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر. ثابت ابوس کی وقیل ما الشرك الاصغر. الله پیغمبره غټ شرک ست ویل کیږي، وړو کې شرک ست ویل کیږي. نبی رسول الله والسلام فرمایل چې غټ شرک دا دی چې بنده د الله تعالی سره ښکار شریک جوړ کی. ویره وی دا بوت چې کم دی دا د الله ملګری دی، دا غټ شرک دی. الله دې ته موږ تاسو ساتي. او نبی رسول الله فرمایي چې زه په خپل امتیانو باندې یریږم چې دا په وړو کې شرک مبتلا نشي. نو صحابه ته پوښتنه کړه الله پیغمبره وی دا وړو کې شرک څه شی دی؟ وړو کې شرک وی نبی علیہ السلام او فرمایل الرياء والسمعه او كما قال عليه الصلاه والسلام. وی دو شیزونه چې کم دی کنه وی دا وړو کې شرک دی. دو شیزونه الله یې تن اول ما بیا تاسو اوساتلی کی. یو چې کم دی ریاکاری، ریاکاری نیک عمل دې د پاره کول چې بندره تخوي ته بس وړو کې شرک ویل کی. او دویم نبی علیہ السلام او فرمایل السمع شهرت. شهرت سړی چې کم دی په شهرت باندې خوشحالي کی زمانون دی لري لاړ شي او زه چې کم دی ما ته خلق علامه وی فلانکی ډنګري وی دا دوانه شیزونه، دا دوانه شیزونه وی دا څه شي دي؟ وی دا وړو کې شرک دی. او نبی علیہ السلام او فرمایل وی زه په خپل امت یریګم چې چرته دا امت په دې شیز کې مبتلا نشي. او تاسو وګوره اکثر خلق په دې کې مبتلا دي. مليان د شهرت وګړي چې مشهور شمه، عوام د دې وګړي چې یاره مونږ ریا مونږ چې کم دي خلکو ته ځان او خيو. نو عوام او خواص دي کې دوه غوړي مبتلا دي. د دې دعا غواړي چې الله مونږ د وړو کې شرک نه کم دي او ساتلې کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی سے فرمای لئن اشرکت او کچرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا شرک کړلو لا يحبطن عملك مقام خاب برباد شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستا عمل ولتكونن من الخاسرین او خام خاب شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لن نقصان مندن کنا بلکہ اللہ رب بل اللہ فاعبد بلکہ دا اللہ رب العزت فاعبد عبادت اکڑا وکن اتشا من الشاکری لشکر گزارونا
الله نبی علیہ السلام ته اخر کې فرمای وکن من الشاکرین الله پیغمبره ته هم د شکر گزارو نشه نو شکر چې کم دی کنه دا ګوره بنده الله تعالی بندل په دې باندې انسان ته عزت ورکي او ناشکری الله تعالی د بندنه چې کم دی کنه نعمت په دې باندې ګوره اخلي تاسو وګوره زمونږ چې کم دی د خار خلک دا انتهایی ناشکر دي هر یو قسم نعمت الله تعالی دې د خار خلکو ته ورکړي دي هغه باوجود مونږ ناشکریا نه کوو او د دې پنځ تاسو چې کم دي قبایل وګوري دا کلو والا ډېر محدود ژوندۍ داغي محدود نعمتونه دي وسره خو چې کله هم تاسو د کلیوالو سره ملو شي قبایل سره د الله ډېر غټ شکر دی د الله ډېر غټ شکر دی نو دې د وجه تاسو وګوره الله چې کم دي پیغمبر ته حکم کوي چې تاسو ادا کوه شکر د الله ادا کوه نو شکر چې کم دی ګوره اول د بدن دی د بدن شکر دی انسان الله بدن الله تعالی بنده ته ورکړي دا ټول کې غټ نعمت دی بیا دا غي نه پس نور شکر نو دې سره الله تعالی بندله دا نعمت نورم سیوا کی وکن من الشاکرین او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشالک لشکر گزارنا واخر دعوانا الحمدلله